قرآن د روجې دپاره د یا ایها الذین آمنو اعلان کړی دی. یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، یا ایها الذین آمنو، اے خالص یو رب ته چغه وهونکو، یا ایها الذین آمنو، اے یو الله ته حاجت روا او مشکل کشا وینکو، یا ایها الذین آمنو، اے یو الله ته را مدد شوینکو، کتب علیکم الصیام، روجه صرف پتا فرض ده، په مشرک نه ده فرض. په مشرک فرض دا دی چې اول خپل رب سره جوړ وکړي، او د مشرک روجه او د مشرک په روجه کې تلاوتونه او د مشرک په روجه کې خانه کعبې ته تللو هلته اعتکاف ته ناسته، الله فرمایي ځان کړی خو حبطت اعمالهم، تمام اعمال برباد دي. الله فرمایي دنیا کې خو روجه ده خو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، د قیامت په ورځ یې زه د روجې وزن نه برابروم، روجه کې به وزن نه. کله فرمایي فجعلناه هباء منثورا، دا به یو فوکې شي لکه دوړې چې والوځي، داسې به د مشرک روجې. نو یاد ساته د روجې نه مخکې ګورې عقیده ده چې صحیح عقیده دی وا، نو الله وی چې مؤمن وي، موحد وي او صحیح عقیده دی وا، نو جنت ته به داسې نه ځي بلکې تپوس به وشي این الصائمون. حدیث د بخاري کې راځي تپوس به وشي روجهدار چرته دي، روجهدار چرته دي. فیقومون دی به ودرېږي. رسول الله علیه السلام فرمایي دی ته به یو دروازه کولاو شي او دی به په هغه دروازه باندې وردن نشي، او محمد رسول الله فرمایي دا به ړومبی انسان چې د جنت په دروازه به وردن نه کېږي. په دې باب الریان به د روجهدار د بغیر مخکې یو جن، یو پرشته، یو انسان هیڅوک نه دی دننه شوی. اول چې دننه کېږي په دې باب الریان نو روجهدار به دننه کېږي. لوی عبادت دی که نه؟ الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ دا عبادت په ښکلي انداز سره وکړو.